أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. دین تیرو آیتونو کی اللہ رب العزت بنی اسرائیل تا او نصاراو تا دا ارشاد فرمایلو چې تاسو ته پته ده دې خبرې چې بیت المقدس نه بیت الله طرف ته مخ ورګرځول چې کوم دی دا د الله حکم دی، لیکن تاسو بیا هم چې کوم دی د الله دا حکم پټوئ او مسلمانانو ته د الله دا حکم و چې تاسو د خلکو د ملامتیا دغه مه کوئ، پروا مه کوئ او د خپل مخونه چې کوم دی کعبه مبارکی تا ور اړوئ هر ځای چې تاسو او په خپل ځان باندې چې کوم دی د خلکو دپاره هېڅ قسمه څه دلیل مه پرېږدئ او هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه پس د دوی نه مه یېرېږئ بلکې ویېرېږئ زما نه، ځکه چې ما په تاسو باندې خپل نعمتونه تام کړي دي او تاسو ته ما لاره ښودلې ده او بیا مې په تاسو کې داسې پیغمبر تاسو ته درلېږلی دی چې هغه ستاسو د جنس نه دی، هغه زما آیتونه تاسو ته ښیي، تزکیه نفس کوي ستاسو، پاکوالی راولي ستاسو د ګناهونو نه او تاسو ته د هغې کتاب تعلیم درکوي او د حکمت او د دانایۍ بیان کوي تاسو ته او ښیي تاسو ته د الله رب العزت لاره نیغه او بیا الله فرمایي چې تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم او تاسو زما د انعاماتو شکرګزاري کوئ، زه به چې کوم دی هغه نور هم زیاتوم او زما د نعمتونو ناشکري مه کوئ. دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت دو خبرې ذکر کړي دي. یو مدد چې هغې ته استعانت ویل کېږي چې موږ مدد د چا نه غواړو؟ د الله نه. په څه باندې به یې غواړو؟ په مانځه باندې. یعنې دا یو طریقه چې کوم دی الله رب العزت دې انسانانو ته ښودلې ده او بیا مخې ته الله رب العزت د مجاهدینو ذکر کړی دی، وایي چې کم خلک زموږ په لار کې قتل کړی شي هغوی ته مړه مه وایئ بلکې هغه جمدي دي او تاسو چې کوم دی د هغوی د زندګۍ شعور نه لرئ. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، استعینو مدد غواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره. ان الله بشک الله تعالی چې دی مع الصابرین له صبر کوونکو سره دی. یعنی چې کله تاسو ته څه مصیبت تکلیف پریشانی دکھ درد بیماری ضرور رسی نو تاسو الله طرف ته رجوع کوئ، مدد د الله نه غواړئ او صبر د الله نه غواړئ په مانځه سره او د داسې صبر کوونکو سره الله رب العزت ملګری دی. ولا تقولوا او مه وایئ تاسو لمن هغه چاته یقتلو چې وژلی شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات مړي، بل احیاء بلکې ژوندي دي، ولکن لا لیکن تاسو تشعرون نه پوهېږئ د هغوی په هغه زندګۍ باندې. د دې آیتونو نازلېدل په دې شان باندې وو. فرمایي علماو لیکلي مفسرین ارشاد فرمایي دا آیت نازل شوی دی په حق د شهیدانو د بدر کې چې 14 کسانو، 6 مهاجرین او 8 انصارو او خلکو وا په حق د شهیدانو کې ویل چې هغه پلان کې مړ شو او پاتې شو
ترینتیو ټول نعمتونه د دنیا او مزید دی دنیا. نو الله پاک دا آیت نازل کو چې تاسو داسې خلکو ته مړه مه وایئ بلکې هغه جمدي دي او تاسو د هغوی د زندګۍ شعور نه لرئ. ولنبلونکم او خامخا وازمایو مونږه تاسو بشیء په یو څیز سره من الخوف له یرینا یعنې د دښمن د یرینا والجوع او د لګینا ونقص من الاموال او له نقصان د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوونه وبشر الصابرین او زیر ورکړئ صبر کوونکو ته. یعنی الله رب العزت فرمایي چې موږ تاسو وازمایو په یو څو څیزونو سره چې په هغې کې به یو خوف د دشمن چې کله تاسو ته د دشمن خوف محسوس شي او دشمن تاسو له مد مقابل راشي نو تاسو بیا په هغې باندې چې کوم دی د الله رب العزت نه استعانت غواړئ او صبر کوئ او دارنګې په لږ او تنده کې به الله ستاسو ازمیښت کوي او د مالونو د نفسونو په بربادۍ باندې به چې کوم دی او په تباهۍ باندې به چې کوم دی الله ستاسو ازمیښت کوي او دارنګې د باغونو په تباه کېدو یعنې د میوو په خرابېدو باندې به چې کوم دی الله ستاسو ازمیښت کوي. او چا چې په دې ټولو خبرو باندې صبر وکړو الله وایي زیر ورکړئ هغه صبر کوونکو ته چې چا په دې نقصاناتو باندې صبر وکړو. الذین هغه صبر کوونکو لره اذا اصابتهم چې هر کله ورسېدي ته مصیبت یو غم قالوا نو وایي دي انا لله بېشکه مونږه و انا الیه راجعون او بېشکه مونږه چې یو مال د الله دی و انا الیه راجعون او بېشکه چې یو مونږه دته بیا ورګرځېدونکي. یعنی دا هر څه د الله دی مونږ هم د الله یو زمونږه چې څومره مال و متاع دی دا هم د الله دی. حدیث شریف کې راغلی دی چې هر چا چې په وخت د غم رسېدلو کې وویل انا لله و انا الیه راجعون نو الله پاک به دغه غم له ده نه لرې کړي او انجام به یې په خیر کړي او بدل به ورکړي غوره هغې نه چې له ده نه تللی وي. بل حدیث شریف کې راغلی دی چې چا انا لله و انا الیه راجعون وي یعنی دا خاص زما امت لره الله رب العزت چې کوم دی دا کلمات ورکړي دي او پخواني امتونو کې دا کلمات نه وو ځکه چې یعقوب علیه السلام به ویله چې آی افسوس یوسف علیه السلام په هغه ورکېدو باندې نو که چېرې داسې وی نو هغوی به هم انا لله و انا الیه راجعون وي. نو دې نه معلومه شوله چې دا کلمات د انا لله و انا الیه راجعون دا صرف الله رب العزت امت محمدیه علی صاحب الرسول دی امتیانو له ورکړي دي او دا نورو ګذشتو انبیاء علیه السلام امتونو ته چې کوم دی دا نه دي میلاو شوي. او دا د هر غم په وخت باندې ویل پکار دي د هر تکلیف مشقت درد پریشانۍ په وخت باندې پکار دي. علماء لیکلي دي حدیث د نبی علیه السلام عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته وه او د ماښام ماسخوتني ټیم او ډیوه به لیدله فرمایي چې هوا راغله او ډیوه یې مړه کړله نو تیاره شوه نبی علیه السلام وی انا لله و انا الیه راجعون. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي چې د الله محبوبه دا کلمات خو د غم او د تکلیف په وجه باندې ویلی کېږي نو دا څه غم او تکلیف دی چې ډیوه مړه شوله او توره تیاره شوه. وی ای عایشې چې په کوم څیز سره چې کوم دی د انسان زړه ته خلق او نقصان ورسي او دا په هغه وخت کې چې کوم دی ویل پکار دي نو دا غټ وړوکی غم نه دی وړوکی درد نه دی چې د رڼا نه چې کوم دی هغه تیاره شوله او ډیوه چې کوم دی مړه شوله. نو دارنګې د دې نور هم فضایل چې کوم دی علماو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي لیکن ښه خبره دا ده چې کله یو سړي ته درد دک پریشانی تکلیف بیماری ناګهاني آفت یا د چا د مرګ سبب اسباب چې کوم دی هغه ورته ورورسي او خبر ورته میلاو شي نو دله پکار دي چې انا لله و انا الیه راجعون وایي چې بېشکه مونږ او زمونږ مال او دا هر څه چې کوم دی د الله دي او الله طرف ته چې کوم دی مونږ ورګرځېدونکي.
اولئک علیہم دغا کسان چې دي صلا علیہم پدوی باندې صلوات من ربهم بخنا لطرف درب دوینا ورحمت او مهربانی دا و اولئک او دغا کسان چې دي هم المعتدون دوی هم پسید لار باندې دي یعنی دی دا اللہ رب العزت طرفا و ہدایت پالا لار باندې اللہ رب العزت چلولی دی چې کم خلق دا اللہ پا احکاماتو باندې دا اللہ پا اوامرو باندې او د خپل خوب پیغمبر په مبارک طریقو باندې زندگی تیری دا سی خلق چې کم دی پاغي باندې اللہ رب العزت خپل خاص مهربانی کوي او دا سی خلق چې کم دی اللہ د هدایت په لار باندې چلی ان استفا بشک دا صفا غونډي والمروه او مروه غونډي من شعائر الله لنخد عبادت دا الله ندی فمن حج البیت پس هر څوک چې اراده وکړي د حج او یا تمرا یا د عمره فلا جناح علیه پس نشته د ګناه په د باندې ان د دې خبرې یتوفا چې طواف وکړي به ما په دې دواړو باندې ومن تطوع او هر څوک چې وکړي په مینه سره خیرا سنیکی فإن الله پس بشک الله تعالی چې دی شاکر علیم شکر قبل ان کې د خبردار دی په دې خبره باندې د دې آیتونو د نزول مقصد سو علما لیکي روایت کړي شوی دي چې صفا باندې یو بت و په شکل د سړی چې نامه صافا وا او په مروه باندې یو بل بت و شکل د خزي او نامه نایله وا بل روایت دا چې د دواړو بوتان سړی او خزیو چې زنا یو کړه په کعبه کې نو دواړو شکلونه الله رب العزت مصاب کړل یعنی دې دواړو چې کوم دې په حالت د انسانیت کې چې کوم دې په کعبه کې دنه زنا وکړه نو الله رب العزت التداوی شکلونه چې کوم دې هغه مصاب کړل او د کانی نه جوړ کړل او په کانی کې بدل کړ نو په دې دواړو غونډو باندې بیا هغه کې خودلې شو د پاره د عبرت د غستلو د نور خلقو د پاره چې څنګه د تیر شوا مشرکان د دوی عبادت شروع کړو نو دا جاهلیت د خلقو د عادت وو چې د دوی ویسې د صفا او د مروه په منځ کې کولا نو دا دواړه بوتان مې مسکول د پاره د تعظیم د دوی پس هر کله چې اسلام راغی او هغه بوتان مات کړی شو نو مکروه کار شو مسلمانانو ته د طواف د صفا او د مروه په منځ کې ځکه چې دا کار د جاهلیت وو نو الله تعالی حکم وکړو دوی ته د طواف او فرمایله چې ان الصفا والمروه من شعائر الله دا د صفا مروه غونډې دواړه چې کوم دي دا د الله په نخو کې دي او چا چې د دې طواف کو د دې په مابین کې نه هغه خکارو کو هغه چې کوم دي د الله طرف او تدا حکم بیا میلاو شو مسلمانانو ته چې تاسو د صفا او د مروه په منځ کې چې کوم دي هغه طواف کوي او دا طواف چې کوم دي پرې دایما ځکه چې دا دواړه غونډې د الله د نخو ندي او الله دا نو ول چې تاسو دې دواړو په منځ کې کوم دي منډيونه وای او حاجیان صاحبان عمره والا چې کله د عمره پنیت باندې یا د حج پنیت باندې لاړ شي نو د صفا او د مروه په مابین کې کوم دی هغه چکرې لګیا ان الذين بشکا وکسان یکتمون چې پټوي دي ما هغه انزلنا چې نازل کړي دي مونږه من البينات لقرا احکاماتنا والهدى او سملارا من بعد پس لاغینا ما بیناه چې بیان کړی دی مونږه للناس هغه د پاره د خلقو فل کتاب په کتاب کې اولئک دغه کسان چې دي یلعنهم الله رټلی دی دوی الله تعالی یعنی لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې ويلعنهم اللاعنون او لعنت وای په دوی باندې لعنت وایونکي نور خلق یعنی بدا سے خلق باندې الله رب العزت لعنت ته او چې کوم خلق په دین کې کوم دې خبرې پټي او خپل ځان نه کوم دې خبرې جوړي علماء لیکلي مفسرین وايي دا آیت کریمه نازل شوې ده په حق د عالمانو د يهوديانو کې چې د دوی وصف د رسول الله صلی الله علیه وسلم او آیت درجه یعنی څنګه ول د زناکار او دارنګي مگر زول کعبه ته نور احکام د دین پټول نو الله پاک او دی باندې چې کوم دې د دې بدی اراده په وجه باندې دا آیت نازل کو چې تاسو ډېر بد خلک چې الله رب العزت د احکامات چې کوم دې پټوي پتا سو باندې الله لعنت ته او دا خلقم لعنت ته چې کوم خلق چې
چې کوم دی هغه د الله رب العزت خوښ خلق دی الا الذين مگر هغه کسان تابو چې وګرځېدل یې توبه وباسله واصلحوا او نیک عملونه اختیار کړل وبینوا او بیان کړل یعنی حق فاولئک پس دغه کسان اتوب علیهم چې دوی رجوع وکړه علیهم فرحمت د سره وانا التواب الرحیم او دی باندې توبه قبل انکه دی الله د دوی او مهربان دی یعنی چې چا توبه وباسله او نیک عملونه اختیار کړل او د الله رب العزت هغه حق بیانول چې کوم دی بیان کړل نو د داسې خلکو توبه چې کوم دی الله رب العزت قبلې او په داسې خلکو باندې الله الرحمن او مهربان دی ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران شول وماتوا او مړه شول وهم کفار او حال دا چې دوی کافرانو اولئک دغه کسان چې علیهم دې په دوی باندې لعنت الله لعنت الله تعالی والملائکه او د ملائکو والناس او د خلق اجمعین د ټولو خالدین فیها همیشه به په دغه لعنت کې دوی لا يخفف سپک بنکړي شي د دوی نه عنهم العذاب د دوی نه عذاب یعنی سپک بنکړي شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړي شي والهکم اله واحد او معبود تاسو چې دی معبود یو دی لا اله الا هو نشته بل څوک لایق د عبادت الا هو مگر هم دی الله دی الرحمن الرحیم چې بخون کې مهربان دی روایت چار کله کفارو د قریشو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ته مونږ ته صفات خپل د رب بیان کړه نو دا آیات نازل شو په صحیح حدیث کې راغلی دی چې اسم اعظم د الله تعالی په دې دوړو آیاتونو کې دی چې یو الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دی او بل الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دی او علماء هم لیکلي دي چې په دې دوړو آیاتونو کې کوم دی الله اسم اعظم کې خو دی وای څوک چې د دې زیات ذکر کوي او بیا صد دعا واړي الله رب العزت په دغه دعا قبلې زکه دا دواړه آیتونه چې کوم دی د اسم اعظم دي او په دې سره چې څوک ذکر وکي الله یاد کی او بیا دا غیر وروسته چې کوم دی د خپل حاجت مقصد لپاره دعا وغواړي نو الله رب العزت دا هغه مقصد او حاجت چې کوم دی پوره کوي او الله رب العزت دا هغه مقصد او حاجت چې کوم دی هغه په دې آیتونو مبارکو سره چې کوم دی الله رب العزت پوره کوي الله رب العزت دې موږ له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وفوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك